نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم سورة المجادلة اتشتم پارا اسور لسم آیت فمخکرکو کی د منافقانو قباحتنا بیان شو فدیرکو کی هم د منافقانو قباحتنا بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چې دا منافقان ظاهرا د مسلمانې دعوه کوي په حقیقت کې دوی د کافرانو سره محبت او دوستانه کوي حقیقت کې په زړه کې ایمان نشته کفر دی مؤمنان سره د اسلام د دعوی مقصود د دوی دا دی چې د مسلمانانو رازونه کافرانو یهودیانو ته وړاندې کړي او د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي الله پاک فرمایي چې دا دروغجن خلق دي کدی وی چې موږ مسلمانان یو دا مسلمانان نه دي ظاهرا ستاسو سره دي او حقیقت کې د يهوديانو او کافرانو سره دي کدی قسمونه کوي چې موږ مسلمانان یو دوی دا دروغ یا د دې لپاره الله رب العالمین د دې انجام بیانوي چې دا منافقان دوی د پر الله پاک سخت ترین عذاب تیار کړی او د دوی د عذاب وجه د دوی کفر او د دوی ګناهونه دي که په دنیا کې قسمونه کوي د قسمونو مقصود د دوی دا نه دي چې دوی رښتیا ووایي دوی دا قسمونه دوی د پاره کوي چې د مسلمانانو د دین اسلام نه لار نه خلق منع کړي او د دوی د قسمونو مقصود دا دی چې دی مسلمانان ظاهرا فزان باندې اعتمادي کی او حقیقت کې د مسلمانانو پټ او اندرونی رازونه دا کافرانو ته پیش کی د دې لپاره انجام عذاب رسوا کول کی بیا د دې منافقانو په دې دنیا کې چې کم مالونه او د دې اولاد دي په قیامت کې بدوی ته په دې باندې هیڅ قسم فایده ملو نشي او د دې انجام دا به جهنم دائمی او همیشه بیا د مرګ نه بعد د زندګۍ ذکر کیږي الله رب العالمین فرمایي چې کله قیامت شي او دا منافقان الله پاک د خپل قبرونو را پاسي دا منافقان با الله جل شانه تم قسمونه کوي لکه څنګه چې تاسو ته کوي دا قسمونه به هل هم کوي لیکن خبردار تاسو پیشي چې دی دروغ وي څنګه چې په دنیا کې قسمونه کوي چې موږ مسلمانان یو کافران نه یو دروغ وي دغه شان په آخرت کې قسمونه دی په دروغ باندې کوي بیا د دوی سبب د گمراهۍ بیانېږي چې دی ولې گمراه شوي دي ځکه چې په دې باندې شیطان غالب شوی دی د شیطان مرګتیا کړی او دا خلق دا د شیطان جماعت او د شیطان ډله ده دې ته ویل شي حزب الشیطان دوه ډلې دي یو ډله د الله پاک د چغې ته ویل شي حزب الله او دې ډله د شیطان دا چغې ته ویل شي حزب الشیطان د الله ډله رستو را روان او د شیطان ډله هغه دغه منافقان او کافران دي دا تاوان والا خلق د دې پہچان الله پاک ذکر کوي چې کوم کسان د شیطان ملګری دي هغه خلق دي چې الله پاک او د الله پاک د رسول دشمنان دي دا د شیطان ډله او ذلیل خلق الله جل شانه مؤمنان ته او نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي چې تاسو وځو په دې کافرانو باندې غالب کو مؤمنان ته الله جل شانه تسلی ورکړي بیا د مخلص مؤمنانو داغي علامه او صفت الله پاک بیانې مخلص مؤمنان هغه دي چې په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي د زړه او دې هغه چا سره مخالفت او دشمنی کوي چې څوک د الله پاک او د الله جل شانه د رسول داغي مخالفت کوي
نو مومنان بر دې خلکو سره دشمنی کوي دا الله باغیان او د الله پاک د رسول باغیان مومن به دې سره مینه نه ساتي اگر کدا دشمنان د دې پلاران ولین اگر کدا دوی بچی ولینی اگر کدی رونه ولینی اگر کدا دوی قوم او قبیله ولینی یعنی کډې نږدې رشتہ دار او چې د الله او د رسول دشمن وي د مؤمن شاندار چې د سره بمینا نه ساتي نن سبا دور کې د ملحدین جماعت چې باغی کې د دې یو سربرا او مشر د نن نصور او وړاندې مردار شو چې هغه ته ویل کېدل منیر کافر مرتد هغه سره څومره خلق مینه ساتي حالانکه هغه د پیغمبر دشمن هغه وینا دا ده چې د حدیثونو دا ټول کتابونه د مجوسیان لیکل نعوذ بالله او داغه وینا دا ده چې د پیغمبر به صرف هغه خبره منل شي چې کوم الله ورکړي یعنی قرآن او بس مستغه د پیغمبر سره دومره نه لګي او څومره خلک سره مینه ساتي څومره خلک ته شهید او رحمت الله علیه وي منیر شاکر وي شهید شو رحمت الله علیه موږ چې دا شهادت دومره آسان وي بیا په بدر کې صحابه قرباني ولي ورکړي بیا خود دین غټ شهید د دې مشر ابو جهل ځکه چې هغه په روزه کې په بدر کې مردار شو ناغه ته شهید نه وای نو کافر ته شهید نه وای دا الله د پیغمبر دشمن سره مسلمان من نساتی موږ تاسو چرته مؤمنان یو هغه سړي سره به من نساتو چې کوم د الله او د رسول مخالف لکه موږ تاسو د ټول اول الله پاک او د رسول محبت فرض دی ځکه د مسلمان د پاره دادي او چې کله الله او د رسول یو سړی مخالف وي نو هغه د جبي وي کده قومي کده کلی کده رشتہ داري کو مسلمان په دې سره محبت نه ساتي نو چې یو مسلمان د دې صفات والی الله پاک فرمایي دی ته جنت ورکم او دا زما جماعت یو د شیطان ډلا د الله او د رسول مخالفین او دیمه د الله ډلا د الله او د رسول سره محبت کوونکی او د مخالفین نزان لری ساتونکی نو د هر چا خو خپل کده حزب الشیطان مرګي تیاږي او کده حزب الله د الله رب العالمین چې کوم ډلا دا غي ملګرتیا کوي لیکن اولنی تاوان والو او چې کوم الله والا ډله ده الله فرمایي چې دا کامیاب خلق دي نو د مسلمان لپاره دا کامیاب لار اختیار ول پکار دي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته دا هغه خلکو مرګتیا نصیب کی چې هغه الله پاک او الله د رسول دوستان دي نو فرمایي علم ترایتن گور الى الذین خلقوا تولوا چغی محبت ساتي قوما داغی قوم سلام غضب الله علیهم چې الله پاک باغی باندې غضب کړی دی ما هم منکم ندی دغه خلق ستاسو ملګری ولا هم منهم او ندوی دی دا خلق سره په حقیقت کې یعنی ظاهرا تاسو سره دی او باطنا داغی سره ويحلفون على الكذب وهم يعلمون دي قسمونه کې په دروغ دی پیږي په خپل دروغ اعد الله لهم عذابا شديدا الله پاک تیار کړی د دوی لپاره عذاب سم انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ډیر بدیا کارونه چې دوی کوي اتخذوا ايمانهم جنة دین ولدي خپل قسمونه د پاره د ډال فصدوا عن سبيل الله فدي باندې دي خلق بندي د الله پاک د لارنا ولهم عذاب مهين پس د دوی د پاره عذاب رسوا کوونکي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اس فید نور کې دي تر دي مالونو د دې بچي د عذاب د الله پاک په مقابله کې د هیڅ اولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د جهنم دي هم فيها خالدون دي په دې جهنم کې همیشه پاره یوم یادک اورج یبعثهم الله جميعا چې الله پاک پر اپورته کې دي ټول فيحلفون له دي بقسمونك الله تا كما يحلفون لكم لك څنګه چې دنیا کې تاسو ته قسمونه کوي ويحسبون انهم على شيء او دي بګمان کې چې یقینا دي په یو دین باندې الله خبر ده انهم هم الكاذبون یقینا دي دروغجن دي استحوذ عليهم الشيطان غالب شوی دی په دې باندې شیطان فانساهم ذکر الله
پس ارکڑی دی دوین اللہ پاک ذکر اولئک حزب الشیطان دا خلق دا شیطان جماعت و دا شیطان ڈلد اللہ خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون یقینا ڈلد شیطان دی تاوانیان دی ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چغی دشمنی کی مخالفت کی دا اللہ پاک و دا غد رسول اولئک فی الاذلین دا کسان ذلیل خلق کی دی کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی اللہ پاک فرمائی ما مقرر کی جب خامخا غالب یم او زما پیغمبر بن غالب بھی پدی خلق باندی ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ پاک قوی او غالب ذات دی لا تجد قوما تبنو میں پیغمبر علیہ السلام یو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر چغی ایمان ساتی پا اللہ پاک و بورز آخرت باندی یعنی دا مومنان بتنمو میں یوادون من حاد اللہ ورسولو چی دی من ساتی دا غچا سر چاگ مخالفت کی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولو کانو آباءهم اگر کدا دشمنان دا اللہ و دا رسول دا دی پلارانو بھی او ابناهم یا دوی زامن وی او اخوانم یا دوی رونوی او عشیرتم یا دوی قوم او قبیل وی نو کدا مخالفین ارسم رنزدیق پلوان وی لیکن مومن بدوی سرمین نساتی اولائکا کتب فی قلوبیم الایمان اللہ پاک لکل داد دی بزرنک ایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او مضبوط کڑی دوی لرا پخبل جانبنا پر رحمت یا پر جبریل علیہ السلام یا پر امداد بل وَيُدْخِلُهُمْ او اللہ پاک بداخل کی دوی جنات داس باغنتا تجری چی بہی کی بمن تحت انہار لاند داغید انہوں نہرنا خالدین فیہا دا مومنان ہوئی پدی جنتن کی ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ پاک خوشال دید دی خلقنا او دی خوشال دید اللہنا اولئک حزب اللہ دا کسان جماعت دا اللہ دا مومنان اللہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون یقینا دل دا اللہ پاک ان دی کامیاب خلق دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین